تاسو دنیا کې اکثر ایجادات وګورئ دا زموږ د مدرسو نه شوي د دنیا اوله غړې د مدرسې عالم جوړ کړي د دنیا د ډاکټریټ بهترین سيزونه د مدرسو عالمانو ابوبکر زکریا الرازی جوړ کړي د سترګو لومړنی اپریشن امام ابن الهیثم د مدرسې یو عالم جوړ کړي د ریاضي اکثر اصول د مدرسې عالم جابر بن حیان جوړ کړي چې د دنیا کم فن ته دا جاز چې دی د عباس بن فرناس یو مسلمان جوړ کړي نور د دنیا سيزونه د مدرسو فضلاو جوړ کړي بهترین نو انګريز چې کله هندستان ته راغلی یو پارټي قائم کو جداواله راوسته دا عصري تعلیم دی د دینی تعلیم ورنه زما د مدرسې نه به انجینیر هم وته ډاکټر هم ورته ساينسدان هم وته دا ټول به د مدرسې پیداوار دا انګريز راتونه پس دا سيزونه جدا په خپل سازش نو د امام شعبه درس کې په بصره کې په زرګو طالبان یو ورځ دی په اثر روانو خپل شاګردانو سره د ازمکه داسې درزیدا عبد الله بن مسلمه د شراب په نشه کې دت پروتو خپل مرګ ته څوک دی امیر المؤمنین لا روان دی وینځي په وزیر اعظم صاحب دی دا هډه غټ پروتوکول دی وسره هډه غټ خلک دی وینځي وسوک دی دا خو استاد دی کنه زموږ د کلی ډیر مشهور استاد دی دا عالم چې ډیر لوی شو دا امیان وته استاد وي بالکل دا د قدر نه نه خبر او دې له هډه طالبان راځي د پلانکیزه نه وي څه د پاره وی حدیث ته پیغمبر ته زده کوي ګوره وی دا دونه طالبان راځي ماته یو ورځ سبق ونه وي زمام په حق وي امام شعبه سے داسې په اثر روانو په لار کې اوازي او دې د شراب په نشه کې ورپاسې ځاز دا واګي وتراټینګ کوي ته شوبای بیا بچي زمانه مشوبه ده وی دا دونه طالبانو ته حدیث وي ماته حدیث وایا هغه پوه شو دې په حالت تناشه کې ورته بچي ستاسو حالت ماته خنخ کاری راځه مدرسې ته بلاړ شو ته بدلته وای حدیث وینا ماته بدلته وي مستا کیفیت خنه دی او دې ځکه ته د پیغمبر پاک حدیث نشم ویل ارو وند دې طرف نه چاړه روخ کړه وی حدیث راته وي کو په دې ځای انډر کم د دنیا مې وجلې تا مو سره یو ځای کوم وګورئ سړیا مدرسې تراشه ماته حدیث دلته وایا بس د عالمان خو الله تعالی لږ ذهینان پیدا کړی دی ویزه ټیک ته نو ول سند وته شروع کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فافعل ما شئت محبوب علیہ السلام فرمایي چې کله به حیا شي چې سدي خوخي هغه کوا دا حدیث ورته چې کله به حیا شي چې سدي خوخي هغه کوا دا حدیث ویلو از دل خیزت بر دل ریزت دړنه چوزي پړو ورځي بس په دا سره پیدل لاله چاړې د لاس نه پرې وته بس پچو جو بجړاش اوه دا حدیث کومه ته پیغمبر ویل دا خو زه به ادبم زه به حیایم او بس په غزه باندې توبه وبس چې بس نن نفس ته شراب توبه د غلانه توبه کور تراغي او د شراب ټولې شاټه ماتې کړې امام زاهبي سے فرمایي او خپل بیبي ته وی چې زلانم حرمین شریفین ته د حدیث د طلب د پاره نور علم کو او دینه بس وځ بیا له پریونه کوم غلط کار نه مشوکا لاړو اغه عالمانو نه سبق وی محدث ته جوړ شو به سوچ کې راځي د کم عالم په وجه زما ژوند بدل شوی دی امام شعبه زما کلیوال زم چې دا نور علم داغه نه حاصل کړ وی دې چې بصره تراغ نه ټول لمخ کې د بچو تاسو نه کوټول لمخ کې تاسو کو اين اجد امام شعبه بشرطي خلق ورته هو خو یو هفته مخکې وفات شوی یو حدیث دی ویلو او داغه په جون کې دونه غټ انقلاب راغی چې امام بخاری غونډه شخصیت خپل استاد جوړ کړ په بخاری شریف کې روایت امام عبد الله بن مسلمه حدیث داسې اثر کوي د حدیث خپل نورانیت ته خپل کومه معاشره کې د حدیث درس کېږي معاشره کې برکات وي خیر وي یو بزرگ تیر شوی دی عبدالعزیز دباغ به ورته وي دا باقاعده عالم نو دا بعضې خلک داسې چې دی له الله پاک وهابي علم ورکي دی مدرسه کې درس نظامي نه وایي خوارې نه کوي بس الله د دونه نږدې شه الله ولا داسې علم ورکي دی ته علم وهابي وایي ډېر پیران بزرګان داسې وي او زموږ په دې علاقو کې هم پخوا تېر شوي
نو عبدالعزیز دباغ صاحب له الله داسې وهابي علم ورکړو. نو داسې یو مجلس به چې لګېدلی شي یو کس به پکې ووایي پیغمبر علیه السلام فرمایي نو دې به داسې تازه شو داسې تو راتوبه شو. دا زما د جانان خبره ده بالکل قربان. او کله به چې چا د پیغمبر علیه السلام حدیث وي ده به وایي انا لله و انا الیه راجعون. دروغ دی وایي زما په محبوب. دا دونه غټ دروغ، دا خبره د هغه نه ده، ته دروغ وایي. وروسته به چې عالمانو په کتابونو کې تحقیق وکړو نو د هغه بزرګ خبره به بالکل ټیک وه، حدیث به دروغ. یو عالم ته تپوس وکړو چې حضرت دا تا ته څنګه پته ولګي چې دا حدیث دی او دا دروغ دی؟ او ته یې وروره زه نور نه پوهېږم. خو چې کله په دې مجلس کې یو کس وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د پیغمبر حدیث د د دې خولې نه یو قسم رڼا او خوشبو راوځي او دا ټول ماحول معطر کې او هغه داسې ناشنا خوشبو چې د مشک هم نه زه پې پوهېږم تاسو پې نه پوهېږئ. نو ما ته پته ولګي دا د پیغمبر حدیث دی. خو چې کله دوی وایي چې دا حدیث دی او وي دروغ نو د خولې نه یې تیاره راوځي او څښا بوی او دونه ګنده بوی کو تاسو محسوس کړو مجلس کې به ټینګ نه شي، خو به تښتئ. دونه څښا بوی شروع شي د هغې نه ما ته پته ولګي چې دی دروغ وایي. دا د پیغمبر خبرې نه. د رسول الله د احادیثو خیر برکت دی. د دې وجه نه موږ دې وروڼو ته وایي فضایل عمل تعلیم کوئ. دا د رسول الله احادیث دي. کورونو کې هم د فضایل عمل تعلیم کوئ، حجرو کې هم کوئ، مساجدو کې هم کوئ. د دې ډېر برکات دي. شیخ الحدیث مولانا زکریا ډېر لوی سړی وګورئ. دا صرف مه ګڼئ چې هغه د اردو د کتاب لیکلی، دا علم یو سمندر و. صرف د حدیثو د موطا امام مالک شرح په 20 جلدو کې لیکلې ده، اوجز المسالک الی موطا امام مالک. تمام عرب علما دغه په تعریف کې جبې لمدې دي وي دا داسې عالم و د هندوستان. هلته به بعضې سرونه روچت شي یاره وي دې کې ضعیف حدیث دی، لکه کوته که تا ته ضعیف حدیث ته پته ده، ته پوهېږې پې چې ته به فضایل اعمال اعتراضونه کې. نو دا ډېر مبارک کتاب